بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې ټیک ټاک په کتونکو څنګه تاسو ته پته چې موږ یو ایشو باندې بار خبرې کولې او د خلکو په هغې باندې ډېر زیات نظر و، یعنی د نوررحمان قتل. نوررحمان چا قتل کو، ولې قتل کو، پسې قتل کو. در سړي دغه تلوار چیرې دا قاتل را شروع دی نو موږ ضرور خبره وې نو دغه قاتل ته خبره رسېدلې ده. نوررحمان چې چا قتل کړی دی نو نوررحمان د دې نه مخکې چې کوم دی په دغه کور کې قتل کړو د چا چې دعواداري وشوله. موږ چې کوم کور ته ورننوتو بیا دا کور نه راوتو د کومې کټکۍ نه چې موږ تاسو ته وایو چې دغه ځای نه ډزې شوي دي او دې ویشتې شوی دی. دغه د یو زنانه کور و، د دغه زنانه نوم دی نوشینه. د دغې نن 164 بیان ورکړه په عدالت کې او هغه بیان کې هغې د ووی چې کوم انیس نومې هلک قتل شوی نو دا نوررحمان قتل کړو. په دې ماجوکي کې یو بل کس قتل شوی چې د هغه نجلۍ یعنې موټر خو هم تښتولی شوی او بیا د موټر له پاسه هغه قتل شوی، هغه هم چې کوم دی نو نوررحمان سره د هغې تړاو مو. بیا نوررحمان چې کوم دی د دغه انیس خاندان چې کوم دی وی دوی قتل کړي دی او په هغې باندې اف آی آر وشو. نو دغه زنانې نن په دغې باندې ګوی وکړله باقاعده په عدالت کې چې د دې زه ګوی کومه چې نوررحمان دا کسان وجلی دي، نوررحمان بیا دې کسانو وجلی دي. نو هغې باقاعده چې کوم دی نن هغه بیانیه مخې ته راغله، دغه باب بند شو. خو دې وخته پورې لا پولیس ګرفتاري نه ده کړې. ډېر زر ده چې دغه قاتلان ګرفتار شي، باقاعده د هغې نومونه چې کوم دی هغه په عدالت کې بیان کړي دي او په هغې باندې دعوه اوس هغه خاندان د طرف نه کوي یا نه کوي. خو نوررحمان مخکې چې کوم دی 2 قتلونه کړو چې کومې د دغې زنانه خبره راله. بل دغه زنانه دې خپله یو نکاحنامه هم ښودلې ده چې زمو د هغه نکاح شوې وه، زمو د نوررحمان چې کوم دی نکاح شوې وه. نو دا خبره چې کومه ده هم ډېره زیاته پټه وه، دا هغې راښکاره کړله چې زما دا خاوند و. خو بیا چې دغه قتل کیږي نو دا و چېرې زه بل ځای کې وم، دې ما پسې ټیلیفون وکړو او زه دې ځای ته رالمه. نو د دې نه انکار نشته چې چېرې قتل هغې چې کوم نومونه واخیستل هغوی قتل کړی دی. نو خو دا ډېر هم ځان په شا کوي نو سلاداره پکې راتلی شي او یعنې سلا یې مخې ته راتلی شي. خو دې ګوی وکړله نو دا د دغې مدعي شوله چې یاره دا دې کسانو چې کوم دی دا قتل کړی دی او په دې وجه باندې کړی دی چې دوی مخکې چې کوم دی هلته کې قتل کړی دی. هغه نورې ډېرې زیاتې خبرې مخې ته رالې په کردار باندې چې ماضي کې داسې ډېرې زیاتې کوتاهۍ شوي دي، غلطۍ شوي دي او چې بد ګرځي نو بد به پرسي. نو د هغې نن دغه سیله ورته میلاو شوله چې د شپې د دغه کور نه راوتلې دي په دغه سلا باندې چې اخرنی کال چې کوم دی هغه دغه زنانه د دې په موبایل باندې خبرې شوي دي. خو دا زنانه و چې بار به کال کوو زه په بل ځای کې وم، زما خور ورسره خبرې کړي دي، هغه خور هم موجود وه او چې دوی ما سره خبرې کړي دي. نو چې کله به ما دې ته وي چې یاره هغه نشته دی یا زه نه یم نو دا وایي بیا په دیوال باندې راته دې ځای ته به راته. نو دغه خبره نن واضحه شوله، دغه باب بند شو. څنګه چې ګرفتاري وشي دغه ملزمان به موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو ډېر ضروري خبره به خلکو نن انتظار کوو چې داسې کم خبر دی چې ایوب خان شیرپا و موږ خبرئ نو دا د پولیس ته دغه زنانه چې کومه ده هغوی ګرفتاره کړې وه، دا نه چې هغه په خپله راغلې وه او هغوی بیا دا ټولې خبرې ریکارډ کړي په عدالت کې د کوم ته چې 164 بیان وایي په هغه بیان کې چې کوم دا ټولې خبرې رالي تاسو سره هم شریکې کړئ. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه.